په دې روډ ناست یو د الله د کور چانده کوو 10 روپۍ غواړو چونکه زموږ دا مسجد ډېر آباد و دې ته علماء کرام را روان وو دې ته تبلیغات حضرات را روان وو. صاحب د موبایل نمبر به ما ته څوک ووایي؟ حاجي صاحب موبایل نمبر ووایي چې ولې دا د چا کورونه دي؟ دا خو د الله تعالی کورونه دي او دا مال خال موږ له چا راکړی دی؟ دا موږ له هغه الله تعالی راکړی دی. نو که کله موږ او تاسو دا سوچ نه کوو په خپل ژوند په خوشحالۍ تېرو او د خپل کورونو خیال ساتو نو هیڅکله به زموږ په ژوند کې قسم په خدای خوشحالۍ را نه شي. هیڅکله به زموږ په کور کې سکون را نه شي. زموږ په کور کې به بیمارۍ ډېرې وي، خفګانونه به ډېر وي، ځکه چې موږ د خپل د خوشحالۍ سوچ کو او د الله تعالی د کور د خدمت سوچ نه کو نو کوم ځای به موږ خوشحاله شو. کشاباتونه د الله کور جوړېږي په دې لږو لږو پیسو باندې تاسو زموږ ډېر غټ کار کېږي د الله کور روان دی. لږه لږه چانده ورکړه، خالي لاس مه تېرېږه، الله خوشحاله کړه، الله دې خوشحالي درکړي. کشاباتونه د الله کور سره مدد وکړه. تاسو په دې 10 روپیو تاسو په دې 100 روپیو زموږ کلاکې شوی دی. الله دې خوشحاله کړه، پوره پوره اخلاص. قدرمنو په دې لار تېروتمه شب قدر بازار دی او زما ډېر ښایسته سپین ږیري مشران د ګل په شان مشران ناستو او اوازونه یې کولو وایي دا الله تعالی کور جوړېږي او خپل وس مناسب امداد وکړئ. وایي ستاسو په 10 روپو به الله تعالی دا کور جوړي. یقینا خبره ده چې دا په 10 روپو که مونږ تاسو 10 روپۍ را جمع کړئ او د الله تعالی په کور کې مو ورکړئ نو په هغه 10 روپو به د الله تعالی کور ډېر ښایسته آباد شي. قدرمنو په ګاډي کې روان وم ودرېږدمه د مشرانو سره د مشرانو ته ما وویلو واما لالا جانه دا راته ووایه تاسو دا چانده غواړئ ولې تاسو سره دومره فنډینګ نشته چې تاسو دا جومات ځان ته جوړ کړئ ځکه چې په هر ځای کې خانان نوابان شته الله تعالی وله ښه وس ورکړی وي نو ولې هغه خلک ولې نه راپاسي هغه خلک ولې دا مسجد نه آبادي. مشران راته وایي بچیه خو دا سوچ هغه خانانو هغه نوابانو کو نن به ولې مسجدونه شهیدان پراته وو، نن به ولې مسجدونو لپاره چاندې اغوستې شوې ځکه چې دا سوچ خو څوک نه کوي چې موږ له الله تعالی ښه ډېرې پیسې راکړې دي. په هغې پیسو کې موږ لږې ډېرې سیوا کړو د الله تعالی په کور کې ولګو نو الله تعالی به موږ له څومره اجر راکړي. قدرمنو راغلم ولا په دې لار باندې د ګاډي نه کوشم د مشرانو سره خبرې کوم د الله د رضا لپاره ولې دا اواز اوچتوم. تاسو ورونو بایګان ته دغه خواست کوم چې دا ویډیو د نه څومره کېږي دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوئ چې دومره څوک الله تعالی روچت کړي چې د دوی دا مسجد الله تعالی آباد کړي او پکې تبلیغیان او 15 وخته مونځ خلک ادا کړي. قدرمنو راځم د مشرانو سره خبرې کوم چې دې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څنګه تاسو؟ خیر دي، ستاسو دعاګانې خیرت. حاجي صاحب زه خو به د لار تېروتمه زما دا حاجي صاحب ناستو اوازونه کول وایي 10 روپۍ چانده وکړئ ستاسو په هغه 10 روپو به الله تعالی دا کور آبادي. نو زه مو درېدم ما ویل چې موږ پکې خپل وس مناسب لږ خدمت وکړو. زموږ دغه خدمت دی چې دا ما ته ګوټه کیمره دا مایک راواخلو هغه خلکو ته دغه اواز ورورسو نو ما ویل چې ستاسو خدمت وکړو ستاسو د اواز هغه مخیر حضرات ته ورسو. نو تاسو ما ته دا ووایي دا کار تاسو کله شروع کړی دی د جومات مو کله شهید کړی دی او اوس کار کې څه کمی دی تاسو دا خبر وکړئ دا ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې تقریبا چې زموږ دا جومات چې کوم دی دا ماجد جامع زی تقوا پهلوان خلا شب قدر سره خوشه نږدې دی ورسره دی تقریبا 40 ورځ ده یا د دې نه مخکې یا لږ شانتې راوروسته د خونه او چې کله د سړک چې دی نو د اپریشن راغی نو په هغې سره زموږ چې دی نو ډېر ځای دا چې نو دا ترېنه متاثره شو او هغه ترېنه چې دی نو لاړه ووهلو چې تقریبا یا 2 مرلې یا لکه 3 مرلې خوشه د خونه چې دی نو دا زموږ نه لاړه او دا څومره ځای چې پاتې نو تقریبا لږ 10 مرلې خوشه به یا به د دې نه لږ شانتې چې نو سره کم وي نو دا علاقه په دې باندې چې دا پې ډېره چې نو زیاته ده ځکه دا چې نو د لارې جومات دې ته هر قسمه خلک راځي ودرېږي ورته مخکې چې نو دا موږ دا جومات چې دا لږ شانتې کولوم او دا چې نو لږ شانتې غټو او د علاقې خلک په دې ته چې نو دا به ورته ډېر زیات چې نو دا به ورته راتلل او هر قسمه انشاءالله چې کوم له سهولیات هغه پکې وو په دې کې دغه صاحب چې جنریټر او دغه صاحب نور وغیره د یو پی ایس چې کوم انتظام هغه پکې وو مونځګزارو ته چې نو هېڅ قسمه چې تکلیف هغه ورته نه و ښه په ارام سره ښایسته ښکلي مونځ چې نو دا به یې کولو نو زموږ دا مسجد نو دا چې نو دا
شهید شو بیا د کلي واره علاقې واره چې هغوی چې دا فیصله وکړه چې دا به 3 منزله جوړو لاندې بیسمنټ بیا چې نو 2م چت او بیا ورپسې نو 3م چت نو چې کله چې نو دا فیصله وکړه نو په دې باندې زموږ د علاقه چې نو دا ډېره چې نو پاسمندر او د علاقه موږ سره چې کوم چې نو دا مقتدیان دي او کوم کسان دي دا ډېر زیات چې نو غریبانان دي هغه وس طاقت او د هغې چې نو خپله چې کومه هغه چانده وره دوی هغې چې نو واچوله نو ټوله چانده چې نو دا کټ او دا ټوله چې نو بس راجمع کړي نو دا کم از کم 12-13 لک روپۍ چې نو دا راجمع شو خو کلي والا همت لکه نه بیله چې انشاءالله دا به موږ چې نو دغه 10 روپو 100 روپو دپاره به چې دا به موږ انشاءالله را شروع کوو او تر هغه وخته پورې به کوو تر څو وخت چې موږ د خپل مسجد دا اخري اختتام ته چې دا ورسوو نو په دې مسجد باندې زموږ چې کومه خرچه راځي هغه وخت سره چې کوم ټیکهدار هغې حساب کتاب هغې کوو نو کم از کم په دې باندې چې 40 ټن چې نو دا پې سیخ راځي او دغه حساب چې نو 4000 خوشه په دې باندې چې نو سیمټ پې راځي دغه حساب چې نو لیبر وغیره دغه حساب چې نو هغې سره چې نو ماربل او دغه حساب هغه ټیلونه او لیبر وغیره نو ټوله خرچه او تقریبا 40,000 چې نو دا په دې باندې چې نو خښته پې راځي نو ټول حساب کتاب چې دا وکړو نو دا کم از کم چې نو 80 لاک یا چې نو 90 لاک یا چې نو 1 کروڑ لکه دونه موږ ته چې نو هغه پر راغلی چې په دې باندې به دونه خرچه راځي خو کلي والا الحمدلله بیا هم هغه خپل همت چې نو دی بیلې لکه نه دی چې انشاءالله دا به مونږ کوو تر اخره پورې به دغه حساب به کوو نو څونه زموږ چې نو وس طاقت هغه کېږي مونږ چې نو ستاسو هم چې نو شکریا ادا کوو تاسو په لاره باندې تېرېدلې او هغه کسان چې کوم چې نو په بار ملکونو کې دي یا په بل ځای کې دي او زموږ د اواز چې دا اوري نو هغوی ته هم زموږ دغه خواست دی او درخواست هم دی ورته چې موږ ته په دې مسجد کې چې نو هغه پوره اخلاص هغه راسو کړي او الله رب چې نو دا کور دی الله په خپله باندې فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر د الله کورونه به هغه کس آبادوي چې هغه په الله باندې ایمان په ورځ د آخرت باندې چې د ایماني هغه به د الله چې نو کور څه کړي دا به جوړی به بل حدیث شریف کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه کم یو انسان چې د الله رب ورځ کور چې دا څه کوي دا جوړي الله رب په دقه انسان نشي نو په جنت کې چې نو یو کور د ابو له څه کې جوړ به کی ولا نو هاي کسانو ته چې په بار ملکونو کې دي او هغه چې نو زموږ د आवाज او د هغه چې نو دا اوري او په دې کې موږ سره مکمل چې تعاون او امداد هغه را سره وکړي دا کسانو چې موږ چې شکریا ادا کوو چې د 10 روپۍ په دې لاره باندې چې تیرې کې تاسو دا ویډیو چې دا وکتله او دې مرګرم چې نو دا ویډیو چې نو دغه صاحب د ټولر سره چې نو واغ سره دا زمونږ د علاقې چې کوم د غریبانان دي 10 روپۍ او 100 روپۍ چې دا موږ سره اچي نو د هغوی په تعاون سره چې زموږ د مسجد نو لږ حد ته چې دا راورسېده او کم از کم 12-13 لاک روپۍ چې دا موږ سره چې راجمع شولي او په هغې باندې چې نو موږ دا کار چې نو دا هم څه دا هم پې را شروع کړي او انشاءالله موږ به چې نو همت چې دا به نه پرېږدو دا د الله کور څوک چې د الله کور سره امداد کوي الله هغه سره امداد کوي څوک چې د الله چې نو کور آبادي الله رب په دغه انسان چې نو کور دا به څه کړي دا به آبادېږي نو زموږ ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته چې څوک زموږ د اواز اوري هغه ته زموږ دغه چې درخواست دی ورته دغه مترخواست دی چې په دې کې موږ سره چې نو مکمل حصه تعاون هغه را سره وکړي موږ به چې نو ستاسو ټول چې تر حیاته به چې نو ستاسو به څوک شکرګزار به وي الله رب العزت چې نو ستاسو په مال حال کې په اولاد کې برکت واچوي او اوسه پورې موږ سره څوک امداد کوي اخلاص را سره کوي او تر اوسه پورې چې کوم موږ سره امداد او اخلاص هغه را سره کړی دی او تر اخره پورې موږ سره کوي الله رب العزت د هغوی چې نو په مال حال کې په اولاد کې برکت واچوي او الله رب العزت د دوی چې نو د خیرات صدقات دا په خپل درباریه کې قبول او منظور کړي او مزید دی ولا الله رب العزت نو وس او طاقت او توفیق او ولور کړي چې موږ سره په دې مسجد کې نو امداد هغه را سره وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین قدرمنو ماشاءالله جی صاحب ډېرې ښایسته او خوږې او ښکلې خبرې وکړې د دې نه پس ماله خبرې کول نه دي پکار چې څه خبرې وي په دې مسجد باندې څومره پیسې لګي څومره تر کم دمه کار وشي یا نور مزید څه پکار دی هغه زما دی حاجي صاحب وویل خو زما دا ښایسته د ګل په شان د مشر ناست دی په دې عمر کې په دې کټ کې ناست یو د مسجد د الله تعالی د کور خدمت کې او اواز کې وی بچو د 10 روپۍ شانده واچوي راځم دی حاجي صاحب سره لږې خبرې کومه چې دا حاجي صاحب څه وایي حاجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الله بچو ډېر خوشحاله کا الله دې دله تاسو هم خوشحاله درکړي موږ په دې روډ ناست یو د الله د کور چانده کوو 10 روپۍ غواړو چونکه زموږ د مسجد ډېر آباد و دې ته علماء کرام را روانو دې ته تبلیغات حضرات را روانو دې ته مسافر میلمانه را روانو دې کې یخې اوبه ګرمې اوبه وې الله دا شهید کو نن مونږه د الله سخارې ته ناست یو دې قوم ته ناست
یو مونږ له 10 روپۍ راکړي په هغې باندې زمونږ د جومات کار شروع شو زمونږ مشرانو فیصله وکړله چې همت به نه بایلو الله مونږ له همت راکړو الله مونږ له توفیق راکړو مونږ نن دغه شان ناست یو زمونږ ټولې دنیا ته زمونږ ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې راشي مونږ سره مالي امداد وکړي الله دې دوی خوشحاله کړي مونږ د مالي امداد محتاج یو الله هم خوشحاله که تاسو هم چې کوم دی په دې لار روان وی زمونږ دا کارنامه مو لیدله زمونږ دا 10 روپۍ په دې مونږ ته سکون میلاویږي مونږ چې دا چیغې وو ټوله ورځ نو مونږ ته واقعي چې په دې سکون میلاویږي د الله کور دی د الله کور چې څوک آبادوي د الله ورسره خپل دغه کورونه آبادېږي دا ډېر زیات برکتناک کار دی الله هم خوشحاله که الله دې دله خوشحالي درکړي شاباتونو نن دې موقع کې پوره اخلاص تاسو مو کې زمونږ بار ملکونو ته زمونږ ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې زمونږ دا ښایسته جومات شهید شو راپاسې مونږ سره ملو تړی مونږ سره چې کوم دی ملو تړی مونږ سره اخلاص وکړي مونږ تاسو د اخلاص مستحق یو الله هم خوشحاله که شاباتونو الله تعالی ډېر مال خال درکړه الله مونږ سره ډېر خلکو توفیق وکړو الله دې خوشحاله کړي الله دې دوی له مالي جاني خوشحالي ورکړي الله دې د دوی اولاد خوشحاله کړي الله دې د دوی د دواړو جانو خوشحالي نصیب کړي عزیزانو همدغه 10 روپۍ دي چغې وخو خو ډېر خوند راله راکوي په ایمان چې مونږ دا حالات وګورو د شپې چې کور ته لاړ شو یقینا چې مونږ له هغه مزه راکوي نه په ګرمۍ پیږو نه په تکلیف پیږو الله هم خوشحاله که الله دې تاسو هم خوشحاله کړي چې رالی زمونږ خبره م واخیستو زمونږ دا ویډیو م کړله الله دې تاسو له هم خوشحالۍ درکړي څومره مسلمانان چې دا اوري الله دې خوشحاله کړي را دې شي نن مونږ ناست یو په روډ باندې هغه خلکو ته چې ډېر مدد مونږ سره وکړي چونکه زمونږ په بیسمان باندې 55 लाख روپۍ سیخ لګي زمونږ په جومات باندې تقریبا چې 1 کروڑ نه پورته پیسې لګي مونږ په دې 10 روپو ته ناست یو الله هم خوشحاله که راشئ مونږ سره اخلاص وکړئ مونږ سره مدد وکړئ مونږ سره په یو لار روان شه د الله کور جوړ کړئ الله به ستاسو کورونه جوړ کړي الله هم ډېر خوشحاله که واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله هم ډېر خوشحاله که قدرمنو د حاجي صاحب خبره خو ماشاءالله تاسو اورېدل ډېرې ښایسته ښکلې خبرې وکړې او زما دا یو خبره ډېره زیاته خوښه شوه زړه ته مې پرېوته وایي ټوله ورځ ناست یو خو په ګرمۍ باندې موږ نه پوهېږو ټوله ورځ ناست یو خو زړه ته مو ډېر زیات سکون دی یقینا چې د الله تعالی د کور څوک خدمت کړي هغوی ته به سکون ولیني د هغوی په ژوند کې به خوشحالي ولیني هغوی به څه په ګرمۍ باندې پوه شي دا هغه قسمه خلکو خو الله تعالی په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ راوستي دي هغه قسمه خلک الله تعالی ته ډېرې نزدې دي څوک چې د الله تعالی د کور خدمتونه کوي قدرمنو راځم مسجد تاسو ته شو کوم اخره کې بیا د حاجي صاحب نه د موبایل نمبر اخلو ان شاء الله تاسو به سره په جمع خپل وس مناسب ضرور مرسته کوي حاجي صاحب تاسو ما سره راځئ په جمع باندې کیمرامین صاحب دا ټول شو کو پکې دا بیسمنٹ تر دې دمه شوی دی ان شاء الله په دې باندې بدی لانټر اچي بیا به مسجد جوړي او دا د لارې جومات دی د روډ د پاسه جومات دی دې ته به مسافر خلک هم راځي دې ته به د دې ځای خلک هم راځي کلی پې هم ډېر غټ دی بل دا مسجد آباد خو دلته کې دا روډ راته نو هغې روډ له وجې دا مسجد شهید کړی شو نو اوس مونږ تاسو له پکار دي چې خپل وس مناسب لږ لږ راجمع کړو د الله تعالی په کور کې ولګو او مسجد آباد کړو حاجي صاحب د موبایل نمبر به ما ته څوک ووایي حاجي صاحب موبایل نمبر ووایي بسم الله الرحمن الرحیم زما ارشاد نوم دی پهلوان قلعه کمیټې چیرمین یم او د موبایل نمبر دله درکوم 033 544 6333 544 64 چې څه قسمه مدد څوک کوي دې باندې حاجي صاحب واتساپ شته دا نمبر بیا ووایي او لږ سلو ووایي دا زما نمبر دی 033 544 64 0333 544 64 په دې باندې زما واتساپ شته ټیک شو حاجي صاحب الله مې عزتمن کا قدرمنو زما د دې حاجي صاحب د موبایل نمبر تاسو ته په خپله خوله ووایي او د چا هم چې څه وس کېږي چاله م الله تعالی وس ورکړی دی نو موږ تاسو له پکار دی چې خپل وس مناسب راواخلو د الله تعالی په کور کې ولګو قدرمنو
زه دا خبره بار بار کوم او ضرور یې کوم مونږ تاسو له الله تعالی چې کله پیسې راکړي نو مونږ سوچ کو چې ځان ځمکه واخلو بیا وایو چې ښایسته آباد کړو بیا وایو چې ماربل پکې ولګو ټیلونه پکې ولګو ایسیګان پکې ولګو خو بل خوا ته هېڅکله مونږ دا سوچ نه دی کړی چې ولې دا د چا کورونه دي دا خو د الله تعالی کورونه دي او دا مال خال مونږ له چا راکړی دی دا مونږ له هغه الله تعالی راکړی دی نو که کله مونږ او تاسو دا سوچ نه کوو په خپل ژوند په خوشحالۍ تېرو او د خپل کورونو خیال ساتو نو هېڅکله به زموږ په ژوند کې قسم په خدای خوشحالۍ را نه شي هېڅکله به زموږ په کور کې سکون را نه شي زموږ په کور کې به بیمارۍ ډېرې وي خفګانونه به ډېر وي ځکه چې مونږ د خپل د خوشحالۍ سوچ کو او د الله تعالی د کور د خدمت سوچ نه کو نو کوم ځای به مونږ خوشحاله شو قدرمنو چاله چې هم الله تعالی وس ورکړی دی راپاسې چې د الله درزا لپاره دې سره ضرور ودرېږو